نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بس زما عزتمندو نن به موږ چې کوم دی د اذان په باره کې یو څو خبرې وکړو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مؤذن چې کوم دی اواز تر کوم ځای پورې رسي د قیامت په ورځ باندې به چې کوم دی د لپاره د هر یو بوټی هر ونه هر واخه او دا ګټي دا به ټول د لپاره په ورځ د قیامت چې دی گواهی کوي. او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به د مؤذن چې کوم دی غړی چې کوم دی دا به دنګي او په ټولو کې به دی چې کوم دی دنګ ښکاري. او په دغه ورځ باندې به د قیامت چې کوم دی یعنی اول به الله پاک ابراهیم خلیل الله ته چې دی جامې ورواغوستی، بیا به نبی علیه السلام د الله نبی ته چې کوم دی رسول پاک علیه السلام ته جامې ورواغوستی، او بیا به چې کوم دی د دې نه بعد مؤذن ته چې کوم دی جامې دا ورواغوندی د جنت. زما عزتمندو چې کوم دی د مؤذن په خوخه باندې او د مؤذن په اډو کې باندې الله د دوزخ اور حرام کړی دی. او د قبر چې کوم دی او د قبر وینا او د قبر چې کوم دی چنجي د مؤذن غوخه نشي خوړی، د بدن بروغي په خبر کې. دا ولی چې دا اذان کول چې دا دعوت دی، دا د الله طرف ته رابلل، د الله دین طرف ته رابلل. نو دې ته دعوت تامه وایي، دعوت تامه. کله چې مؤذن چې کوم دی اذان شروع کی نو شیطان چې دی هوا خارجي او تختی په غزه باندې نشي ټینګېدی. د الله په دې خبره کې او په دې دعوت کې چې کوم دی دومره نو چې کوم دی الله تعالی اثر او طاقت یې خو دی چې په هر عمل کې چې کوم دی په مانځ کې شیطان نه، په تلاوت کې شیطان وسوسه اچي، په ذکر کې اچي، په حج کې اچي، په نور اعمالو کې خو دعوت یو داسې عمل دی زمارونو چې کله دعوت دعوت شروع کی د الله بڑای د الله لوی الله طرف ته رابلل، نو په دغه ځای کې شیطان نشي پاتې کېدی د تخمینو. د اذان کول ته دا دعوت دی او دا کامل دعوت دی زمارونو. د دې وجه نه مؤذن دومره لوی مقام دی د الله په دربار کې. خو بیا چې کوم دی وای چې څوک د اذان جواب ورکړي، د مؤذن د اذان جواب، مؤذن الله اکبر وای دی وسرم الله اکبر وای، ټول یو شانتی وای، لیکن صرف حي علی الصلاه چې کوم دی په دې کې به جواب کوونکی سوی لا حول ولا قوه الا بالله. او کله چې هغه حي علی الفلاح وای نو دا جواب کوونکی به حي لا حول ولا قوه الا بالله وای. دته به الله په دې مؤذن ته په جواب باندې به الله رب العزت چې کوم دی د جواب چې څوک ورکړي د اذان، نو دته به الله 15 کروڑ نیکی چې دا ورکی، دا صرف جواب کوونکی ته. او زمارونو چې کوم دی مؤذن وای اذان به هغه سړی کوي، علما فرمای چې داغه आवाज کولی، داغه په आवाज کې اثر په باندې اثر کوي، او داغه الفاظ چې کوم دی دا صحیح. زما عزتمنو د بعض خلک وای الله اکبر الله اکبر، دا غلط دي زمارونو. الله اکبر الله اکبر د دې وجنه چې کوم دی زمارونو چې کوم دی اذان به هغه سړی کوي چې داغه आवाज خپلې په باندې اثر کوي. او بیا د اذان چې کوم دی آداب دي، زنانه چې کله اذان شروع شي زنانه به سر پټي، که څوک د قران تلاوت کوي تلاوت به بندي، که څوک ذکر کوي ذکر به بندي. د دنیا خبرې خود سره چې دی په اذان کې بندي. دې طرف ته چې کوم دی د مؤذن د اذان جواب پور کوي، او دې ته په وخت په ادب سره او کسري سرتور نو سر په پټي، او زنانه به هم سر پټي. نو الله دې مال او تاسو په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. آمين.